قدرمنو دا یو خبر پر سوشل میډیا باندې ډیر په تیزی سره روان دی د کرونا متعلق. قدرمنو کرونا وای وسته او د دې سبب څه دی او په شریعت کې د دې مخنیوي به څنګه کیږي. عزتمندو یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرین او د انصار سره ناستلو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مهاجرین او انصار طرف ته متوجه سلو. ارشاد و فرمایي چې اے مهاجرین اے انصارو چې کله یو قوم په پنځو شان کې مبتلا سي تاسو د الله جل جلاله څخه پناه غواړئ. یو چې کله یو قوم کې بے حیايي عام سي په اعلانیه سره خلک په دې ګناه کې مبتلا سي الله جل جلاله پر دغه قوم باندې د طاعون او داسې مختلفه ناجوړي غوړي چې مخکې به د دې پلرو مخکې به د دې نکګانو د دې ناجوړي نوم اورېدلی نو. دویم چې کله په یو قوم کې په ناب طول کې کمی بیشي شروع سي یعنی په ترازو کې کمی بیشي شروع سي پر هغه قوم به الله جل جلاله قحط سهلی راولي او داسې ظالم باچا به مسلطه کې چې دا خلک به هیڅ کله د دې ظالم باچا د سختی څخه خلاص نس. دریم چې کله یو قوم زکات ختم کی زکات نور کوي الله جل جلاله به د اسمانو څخه بارانونه به بند کی چې کله دا حیوانات نه وای هیڅ کله به د مځکې پر سر به باران سوی نه وای. سلرم چې کله خلک د الله او د رسول عهد پیمان ختم کی الله جل جلاله به نور قومونه نور دشمنان به پر دا قوم به مسلط کی. پنځم چې کله حکام د کتاب الله احکام پریږدي ماتی کې الله جل جلاله به دا قوم په پس کې به په اختلافو او په جګړو به اخته کی. عزتمندو یقینا دا پنځه شان کې مشتینون سبا مبتلای او دا قسم قسم ناجوړي پر مشتي ولې راځي ځکه دا ما تاسو ته وجه ذکر کله چې کله په یو قوم کې بے حیايي عام سي زیات سي پر دې به د تعاون ناجوړي راځي ځکه کرونا خو تعاون دی. دا کرونا هغه تعاون هغه ناجوړي ده چې 15 میاشتې مخکې یو کال مخکې د دې ناجوړي مشتي نمونه اورېدلې نو. عزتمندو اوس خو پر مشتي دا ناجوړي رااله دا کرونا رااله اوس په د دې مخنیوي څنګه کوو. عزتمندو د دې مخنیوي ډیر په شریعت کې اسانه دی چې هغه یو شی دی هغه صدقه ده. عزتمندو بل روایت راوړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایي چې کله یو سړی د خپل رور په امداد او په نفع رسولو کې د کوشش وکړي چې خپل د مؤمن رور مسلمان د مدد وکړي داغه ته ګټه ورسوي هغه ته صدقې ورکړي الله جل جلاله دغه مسلمان ته د مجاهد فی سبیل الله ثواب ورکوي. عزتمندو یقینا دا خو دومره ثواب لري. یو طرف ته د کرونا عذاب دی بل طرف ته د فقر د فاقی عذاب دی. عزتمندو تجاران ته زدا خواس کوم مړو ته دا خواس کوم چې دا دومره غټه موقع ده د دې موقع څخه دی فائدہ واخلي. عزتمندو داسې مسکینان زمشتي په ملک سته چې هغه ټول گزاره په هغه د بارډر په چانس باندې گزاره کوله چې هغه به هغه چانس به 1500 400 300 بیراله د کور به ماشام سبزی بیوړاله نن هغه دروازه یو میاشت کېږي بنده ده. عزتمندو تاسو له سوچ فکر ووي چې دغه مسکینان به په دا ورځ کې څه کوي. تجاران ته زدا خواس کوم چې دی څومره راشن او څومره مدد کوله چې د خپل مؤمن مسلمان رور سره هغه دی وکړي. عزتمندو دغه ګټه ده دغه موقع ده او لیکن مشتي پر کوم دغه عذاب او په دې عذاب ټول مبتلا دي چې کله سختی راسي او کله هړتالونه راسي کله بازارونه بند سي هغه دکانداران نور ګرانی پورته کوي. کچیر دکاندار غوړي ډبه او تپرتای په څومره چې صرف دغه واوري چې بازارونه بنديږي مارکیټونه بنديږي هغه د غوړي ډبه دي 2 چنده پورته کوي. هغه وړو والا چې دې ته څومره په وړه په سوب کې پراته دي
چې دوی صرف دغه یو خبر واوري چې دوکانونه بندېږي او فیکټریانې بندېږي، دوی وړه دوچنده ګران کړي. هغه ټکسیان والا چې کم د چمنو د کوټ په روډ باندې چلیږي څومره کرایه چې دوی په دې خبر سي لارې بندېږي او دې کرایه دوچنده پورته کړي. عزتمندو په دا ورځو کې نرمي پکار ده. په دا ورځو کې زما خواست دوکانداران ته دی، زما خواست ډریوران ته دی او زما خواست تجاران ته دی. دې نرمي راولي پر هغه قوم. یو طرف ته د الله عذاب راغلی دی، بل طرف ته قوم په خپل عذاب په خپل قوم کې پورته کوي. عزتمندو په دغه وخت کې انسان باید ګټه واخلي. بل روایت راوړي چې نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد دی چې بعض داسې خلک دي چې دوی د نور خلکو په حاجت کې روان سي او د نفع د ګټولو دپاره د نفع د رسولو دپاره دوی اخته سي په هغه کې. الله جل جلاله قسم اخلي چې دا خلک به هېڅکله عذاب نه راځي او د قیامت په ورځ به دا کسانان پر داسې نور او پر داسې منبر به دوی ناسي چې هغه به د نورو څخه جوړ او دا خلک به د الله جل جلاله څخه به خبرې کوي او د نور خلکو څخه به الله جل جلاله حساب کتاب اخلي. عزتمندو زموږ دې مقصد خو د الله رضا ده، زموږ دې مقصد خو د آخرت دی. دا دنیا پالونکې ده، دا دنیا ختمیږي. عزتمندو موږ دې باید د خپل مؤمن مسلمان رور عزت وکړو، د خپل مسلمان رور صدقې ورکړو چې څومره په وس کېږي هغه صدقه وکړو. چې په کومه محله کې په کوم کلي کې مسکین پر مالداره باندې دا ضروري لازمه ده چې د هغه مسکین او د هغه فقیر او د هغه کونډې یتیمان عزت وکړي، د هغه یتیمانو د هغه کونډو خیال وساتي چې دوی څومره شان کور ته راوړي، دوی څومره شان راشن شان کور ته راوړي، د خپل مسلمان د خپل فقیر ور خیال وساتي. عزتمندو دا د کرونا سبب دی، دا د کرونا سبب صرف د مسلمانانو د ګناه د وجه او ختمېدل صدقه ده. عزتمندو الله جل جلاله دې پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.